اسلامی میاشتو کې دا اومه میاشت ده او دا میاشت دې ته په اسلامي ژبه کې او اسلامي شماره کې د رجب میاشت هغه ویلې کېږي او دې نه پس چې کومه میاشت ده هغې ته د شعبان ویلې کېږي او بیا ورپسې رمضان دی رجب شعبان او رمضان رجب ته پښتانه بزرګه میاشت وایي او شعبان ته د شب قدر میاشت وایي چونکې هغې کې د قدر یو شپه را روانه ده د عزت 15 شعبان باندې شب برات وي او دغه شانتې رمضان المبارک هغه خو مشهور دی دا د رجب میاشت په چې کله شروع شوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې الله موږ ته په رجب او په شعبان کې برکت راکړي او رمضان المبارک ته موږ ورسې او رمضان المبارک ته موږ جمدي وساتي نو د دې متعلق به یو دوه خبرې هغه عرض شي یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رجب او شعبان کې د برکت دعا غوښتې ده او بله دعا یې دا غوښتې چې رمضان ته هغه موږ ورسوه نو برکت هغه څه ته ویلې کېږي او برکت به څنګه حاصلېږي برکت معنا دا ده چې د انسان څومره ضروریات دي هغه په سهولت او په اسانتیا سره پوره شي نو دې ته برکت ویلې کېږي برکت دې ته نه وایي چې انسان سره مال او دولت ډېر وي هغې ته کثرت وایي یو انسان سره به مال او دولت ډېر وي خو ضروریات به نه پوره کېږي نو دغه انسان سره برکت هغه نشته او یو انسان سره به ظاهرا مال او دولت ډېر نه ښکاره کېږي لیکن ضروریات به پوره کېږي نو دې ته به برکت ویلې کېږي برکت فی الوقت هم دی او برکت فی الاشیاء هم دی وقت کې الله تعالی برکت اچولی شي او د دنیا څیزونه د دنیا چې څومره مال وي دولت وي یا یو انسان پورته سودا راوړي د هغې کې هم الله تبارک وتعالی برکت اچولی شي او دا باقاعده شوي دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ژوند کې خدا په سونو واقعات دي چې الله تعالی د هغې په هر څیز کې برکت هغه اچولی هم په وقت کې برکت او هم په اشیاو کې برکت برکت فی الوقت چې الله تعالی په وقت کې برکت واچوي لږ وخت کې الله تعالی یو انسان له ډېر کار والي دې ته برکت د وقت هغه ویلی کېږي لکه زمونږ د علماء کرامو کې یو بزرګ پاتې شوی حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې دوی ته الله تعالی دومره ډېر عمر نه ورکړی 70-73 سال عمر لیکن دې کې چې هغه څومره کار کړی دی او څومره کتابونه یې لیکلي دي څومره تصنیفات یې کړي دي نو هغه د عقل نه بهر دی یو کتاب یې لیکلی تقریبا د 100 نه زیات صفحات دي 100 نه زیات صفحې دي او وایي ماښام مونځ نه پس مې شروع کړو ماسخوتن اذان چې کېدو نو ختم نو 100 صفحې دا چې کوم دی نو په دومره وخت کې مطالعه کېدی هم نه شي یعنې د هغې سټډي هم نه شي کېدی او هغې ته الله وخت کې برکت اچولی نو هغه چې کوم دی نو دا لیکلي دي باقاعده او بیا لیکل چې انسان کوي نو خامخا د ذهن نه خو صرف لیکل نه وي څه به راجمع کوي څه به ورپسې ګورم د دې ته برکت ویلی کېږي د وقت الله تعالی ورته وقت کې برکت اچولی حسن بصري صاحب ته یو کس رالو وایي قرآن مجید رانه هېر شوی دی د قرآن مجید حافظ ومه او د څه ګناه د وجهې نه رانه قرآن مجید هېر شوی دی نو ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی مې دا مازغه بیا کولاو کړي لکه یاد قرآن مجید دی راته خو بس اوس رانه مازغونه مې وتی دی نو څه وکړم حسن بصري صاحب ورته وایي دې دپاره خو به ته کوفي ته ځي
او کوفه کې یو مسجد دی دغه مسجد نوم یې ورته وښودو او هلته یو بزرګ ناست دی مازدیګر مونځ نه پس ورسره خلک ملاقات هم کوي دعا هم ورته کوي او هغه دعا قبلیږي نه به درته دعا وکړي الله به درته قرآن مجید یاد کړي نو هغه ټیم کې د اوښ مزل د اوښانو د اسونو سفر و نو د اوښ مزل د بصرې نه کوفې ته 8 ورځې و 8 ورځې د ویره 8 ورځې دې طرف نه 8 ورځې هغه طرف نه 14 ورځې دي دومره مشکله نه ده 16 ورځې به زه ورکړم 4-5 ورځې به اخوا دېخوا کې تېرې شي خو دا دولت به راته حاصل شي هغلته به لاړ شم دی وایي هلته لاړو 8 ورځو کې هلته ورسېدو کوفې ته هغه مسجد تپوس یې وکړو هغه غټ جومات و چې هغه تپوس یې وکړو چېرې داسې یو کس په هغې کې کښېني وایي او ډېر نیک انسان دی هلته کښېني مازدیګر نه مخکې چا سره خبرې نه کوي ناست د وخته نه ناست دي او مازدیګر نه پس مونځ نه پس هم بیا ناست دي ماښام نه پس هم ناست دي خو خبرې چې شروع کوي نو د مازدیګر مونځ نه پس او دعا هم خلکو ته د مازدیګر مونځ نه پس کوي ته وایي یاره زه وربه شمه د مازدیګر نه یو ګنټه مخکې به ورشم مازدیګر مونځ نه مخکې یو ګنټه مخکې لاړو چې لاړو خو جومات ډک و چا نه تپوس کوي څه ته راغلی یاره دغه پلان کې دا مخکې چې د صف کې ناست دی او سر یې ښکته کړی چا سره خبرې نه کوي دی یو مازدیګر مونځ نه پس خبرې شروع کوي او زه به دې دا دعا غواړم زه به دې دا دعا غواړم لکه د دې زمانې زمونږ دیر باباجي او مغفرالله باباجي ته چې خلک شاته ناست دي چې یاره کله هغوی مونځو کې خپل ذکر اسکار پوره کړي نو خلک ورمنډه کړي چې یاره لاس په ورسره میلاو کړم دغه شان ډېر خلک په انتظار ناست وو د یاره دا خو ما راخطا وشوه زه خو وختي راغلی وم دغاسې په دې کوفه کې ګرځېدم راګرځېدم روټۍ مې خوړه او څه مې کول ما وې د وخته به ورغلی وم بهرحال زه یو ټیم خو به یو منټ خو به میلاو شي زه به ورته خپل عرض وکړم نو کېناستو مازدیګر چې څنګه مونځ ودرېدو د مونځ اقامت چې څنګه شروع شو د بهر نه یو کس رالو د دې ټولو خلکو په منځ کې راننوتو او د دې کس ناست چې کوم و ده سره یې غاړه میلاو کړه او لاړو د جومات نه ووتو حیران ټول خلک حیران پاتې شو دا کس وایي زه حیران پاتې شوم چې دا بار نه ډایرک رالو دی خو د مازدیګر مونځ نه پس خلکو سره خبرې کوي هغه سره یې خبره هم وکړه او اقامت وشو هغه مونځ ونه کړو هغه لاړو خو هغه مخ پټ کړی و دان نه یې پلاو څادر راتاو کړی و چې دا څوک دا اوس د وقت برکت ته ګوره بهرحال دی وایي زما خو هغه مقصد نه زما خپل مقصد و مازدیګر مونځ چې وشو خلک په ده باندې ورتله چا ورته څه وې چا ورته څه وې ده به ټولو ته یو یو لږه لږه دعا کوله بس ټول به پاڅېده زه چې ورغلم ما وی جی زه حافظ د قرآن مجید وم ما نه قرآن مجید هیر شوی ما ته دعا وکړئ چې الله راته قرآن مجید یاد کړي ما ته یې وي د کوم ځای نه راغلی ما وی بصرې نه ویلې حسن بصري صاحب د کلي نه ما وی جی آو نو وی حسن بصري صاحب اوس راغلو ته ورسره میلاو ولې نه شو ما وی کله راغلی وی د اقامت چې کېدو ما سره میلاو شو ما سره یې دا غاړه میلاو کړه واپس لاړو وی ما ورته جي دا به حسن بصري صاحب نه ووایي چې دا حسن بصري صاحب دا حسن بصري صاحب وی ما وی جي د بصرې نه کوفې ته 8 ورځې لاره ده او زه په خپله راغلی یم او هغه خو هم د مازدیګر مونځ خپل جومات ته به رسوي نو وایي خو اوس به لاړ شي که نه جومات کې به مونځ وکړي که نه وایي ما وی جي ما په 8 ورځو کې دا لاره توی کړې نو وایي دا تا دپاره د 8 ورځو ده د هغه دپاره د 8 ورځو نه ده تا دپاره د 8 ورځو وایي ما ته یې دعا وکړه الله تعالی د هغه دعا قبوله کړه زما قرآن مجید ما ته یاد شو نو دې پورې ویم چې برکت د وقت کې الله تعالی دومره برکت یې چې د دا سفر په 8 ورځو کې کولو او هغه په دومره لږ ساعت کې کړی دی واپس به هم چې کوم دی نو خپل جومات ته ځان رسوي مازدیګر مونځ به هغه خپل جومات کې کوي دا الله تبارک وتعالی ښایي مونږ نن سبا د جدید دور خلک راغلي دي نو هغوی دا سیدونه نه مني برکت څه ته وایي برکت څه ته ویلی کېږي مونږ ورته وایو تاسو چې کوم شی نشته نو د هغې تپوس مه کوئ کوم شی در سره وي د هغې تپوس کوئ یو کس یو څیز نه لیدلی نو هسې تپوسونه کوي نو ځان به ستړی کړي یو څیز ته چې رادن نه شي وی ویني بیا به ورته پته ولګي چې برکت څه ته ویلی کېږي برکت دپاره زنده مثال موږ سره دارلوب حقانیه ده دنیا چې کوم دی نو را روانه ده 15,000 طالبان روزانه 3 ټیمه چې کوم دی نو روټۍ خوري د هغې د بیل خرچه ده یو کس دی 15 بچي وي هغې ته چې کوم دی نو روزانه روټۍ ورکوي تنګې که نه تنګ څوک به څه وایي څوک به څه وایي دا لوی برکت دی دې ته برکت ویل کېږي دا د یو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د یو درویش برکت دی
تر قیامت پورې به ان شاء الله تعالی دغه د برکت جاری وي نشته او برکت شته دا الله تبارک وتعالى برکت یې ښه دی یو کس دی چې کوم دی نو 50,000 نه 50 کسانو ته د روزانه د الله په نوم باندې 3 ټیمه روټۍ ورکړي پته به ورته ولګي نشي ورکولی یو کس ته نشي ورکولی 3 ټیمه روټۍ دا الله تبارک وتعالى ورکوي او الله تبارک وتعالى دا برکت هغه جاری ساتلی دې ته وایي برکت د وقت برکت د مال بیا ډېر عجیبه دی بعضې مال کې الله تعالی برکت دی بعضې خلکو مال کې برکت دی نن سبا چې کوم دی نو تاسو وګورئ ډېر داسې کسان دي په لکونو روپۍ باندې هغې ګزاره نه کېږي او دا دینداره خلک مدرسو والا مسجدونو والا په 10,000 او په 12,000 او په 15,000 باندې دې میاشت تېرېږي الحمدلله او هر څه سره تېرېږي دا نه چې څه نه خوري دا نه چې هغې څه نه اغوندي دا الله تبارک وتعالی په لږ مال کې چې کوم دی نو برکت یې ښه دی حاجي محمد امین صاحب دا یو ډېر لوی بزرګ او عاشق رسول پاتې شوی دی یو چالک ورسره مدینې منورې نه راوړی چې 100 میلمانه به یې راغله هغې کې به یې چای راوړي 100 میلمانه به یې چې راغله همغې کې به یې چای راوړي چا به وي چې دا چیک وایي پسته غږ مه کوه دا به پوره کېږي سر به دې نه لرې کوئ او پیالې را مخکې کوئ زه به یې اچوم 100 میلمنو ته پوره شوې وایي بس سر دې مه لرې کوئ سر دې مه لرې کوئ دا باقاعده مو په دې سترګو لیدلې دې جومات کې ما یو ورځ برکت ولیدو تبلیغي جومات راغلی و او هغې سره میلمانه هغې چې کوم دی نو ټول 7 کسه وي 8 کسان او هغې پسې نصرت د ملګري راغله هغې ورته صدق وایي روجمات یې به موږ سره کوئ 12 د 7 کسانو خوراک هغې تیار کړی و 12 وخوړو بیا هم پکې پاتې شو عظیم پکې ځان سره کېدو زه پکې 14 وم ما وی دې ته برکت وایي که نه د 7 کسانو خوراک 14 کسانو وخوړو موږ ته بیا وي وخورئ برکت دې ته وایي دا برکت دی چې نیم په نیمه الله تعالی هغه هر څیز کې چې کوم دی نو برکت دی دې ته برکت ویل کېږي الله تعالی نو برکت الله تبارک و نبی علیه الصلاۃ والسلام دې میاشت کې غوښتې دی او دې کې الله تعالی ورکوي رجب او شعبان او رمضان دا د برکت میاشتې هغه شروع شو او بل دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې دپاره دعا کړې چې خدایه ما رمضان ته ورسوه نو دې کې اشاره ده چې رمضان دپاره به مخکې نه دعاګانې شروع کوو د رمضان المبارک تیارې به هم شروع کوو او مخکې نه به دعاګانې شروع کوو تیارې د رمضان المبارک چې موږ 2 قسمه شروع یو تیارې د رمضان په هغه دا دی چې اوسه دی نه لږې لږې پیسې هغه بچ کوو 2 میاشتې را پاتې چې لږې لږې پیسې هغه بچ کوو او دا ځان سره فرض کړو چې یاره رمضان المبارک کې زه د پیسو د سوچ نه بېغمه یم چې خالص عبادت ته زه متوجه بس ځان باندې بوج را کمو د کار چې څومره ضروریات وي هغه مخکې نه پوره کوو د کور چې څومره ضروریات وي د مخکې نه پوره کوو رمضان المبارک ته ځان اوسګارو کوشش کوو چې رمضان المبارک راځي چې موږ ورته مکمل فارغ یو اوس چې ټوله ورځ یو رمضان کې انسان ځان ښه ستړی کړي ماسخوتن بیا ختم ته نشي ودرېدی بیا ختم پاتې وي بیا تراویح پاتې وي بیا د شپې عبادت پاتې وي نو چې خپل کار په ځان باندې ورو ورو راسپکوو او پیسې ځان سره لږې لږې جمع کوو چې رمضان المبارک کې موږ فارغ یو خدا کار اوسه دی نه شروع کړو باقي یاره ضروریات د ژوند د رمضان اوسه دی نه به زه لږ لږ چې کوم دی نو هغه ځان سره پیسې یو طرف ته کومه کارونه به چې کوم دی نو اوس به ډېر کومه بیا به رمضان کې کم کومه بوج به راباندې سپکي او بل دا چې کله کله په دې 2 میاشتو کې روجې نیول شروع اسانې دي رجب دی او ښه ښکلی موسم دی او که سهار انسان پېشمنې انسان وخوري که نه یعنې د سهار چې موږ ښې مزېدار وڅکو نو غرمې به روټۍ تړه نه کېږي نو بس که لږ غوندې وروږد شو که نه لږه غوندې معمولي یو 2 ګنټې نو بس ماښام دی هېڅ ګرانې روجې نه دي ماشومان یې نیسي داسې اکثر د زنانو روجې وي غریبانان یې دې ورځو کې نیسي خپلې روجې ورته پاتې وي نو دلته ماشومان هم ماته وایي زما هم وایي ورسره روژه ده زه مور پلار ته وایم په ده به مونږ نه نیوه وایي نه ته خو سهار چې اسکلي خو ماسته غرمې روټۍ نه خوري وایي چې مور سره به روژه ماتې لکه دا روژه شو نو که لږ غوندې دغه شي نو ماشوم هم نیوي چې ماشوم یې نیوی شي نو ځوان یې خود نیوی شي او خاص کر ایام 20 د دې 2 میاشتو د ایام 20 ونیسو رجب دی اوس نو دې کې 13 14 15 اسلامي تاریخ سره نن د رجب چې کوم دی نو 2 تاریخ دی د دې حساب سره تاسو موږ حساب ونیسو 13 14 15 د دې میاشتې اسلامي او ورپسې شعبان مبارک را روان دی 13 14 15 دې ته ایام 20 روزې ویل کېږي نبی علیه السلام به دا نیوي ایام 20 20 سپینوالي ته ویل کېږي سپوږمۍ په دې کې سپینه شي پوره شي
دا به حضور صلی الله علیه وسلم نیوي د هرې میاشتې به نیوي چې موږ کوشش وکړو چې د دې میاشتې خو ونیسو ایام 20 13 14 15 د دې میاشتې 13 14 15 د بلې میاشتې نو دا نفس به مو لږ عادت شي هغه کنټرول چې روجي سره د انسان په نفس باندې راځي په بل هیڅ عبادت سره نه راځي روجي سره د نفس ډېر کنټرول شي سترګې کنټرول شي او خوله کنټرول شي غوږونه کنټرول شي د ګناه نه انسان هغه محفوظ شي نو دا د رمضان مبارک تیارې دی چې موږ اوس د رمضان مبارک دا تیارې شروع کو چې لګې لګې پیسې بچ کوو او دا